الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح العالمين على قلبك لتكون من المنذرين صدقت يا رب العالمين. إذن الله رب العزة فرمائي وإنه يقينا خبردار لتنزيل نازل کړی دی الله رب العزت نزول د قرآن شوی رب العالمین رب العالم الله رب العزت د طرفنا د دې قرآن پاک نزول شو. نزل به الروح الامین نازل کړی دی نزول کړی دی راغلی دی په دې سره روح الامین یعنی جبرائیل امین علیه السلام نزول کړی دی نازل کړی دی لرا جبرائیل امین په واسطه د جبرائیل امین نازل شوی علی قلبک فزړه دستا باندې لتكون من المنذرین دپاره دې چې شي ته د ویره ورکوونکو بلسان عربی مبین وجب عربی باندې چې واضح عربی باندې وإنه یقینا شاندار او یقینا لفی زبور الاولین وإنه یقینا حال احوال خبر د دې کتاب لفی زبور الاولین هغه په کتابونو لوبانو اولم یکن لهم آیا نشته دې د دوی دپاره همکو دپاره آیتا څه نشاني ان یعلمه چې پوه شي په دغه باندې علماو یا چې پوهېږي په هغې علماو بني اسرائیل عالمان د بني اسرائیل ولو نزلناه او که چېرته موږ نازل کړی وي د قرآن لره علی بعض الاعجمین په بعضو عجمو باندې فقرأه علیهم چې لوستلی وي علیهم په دوی باندې چې موږ په عجمو دا قرآن را نازل کړی فقرأه بیا یې لوستي وي علیهم په دوی باندې ما کانوا به مؤمنین نو دوی په هغې باندې ایمان راوړي. الله رب العزت فرمایي د قرآن چې موږ تعریف کړو قرآن هغه کتاب دی چې نازل شوی دی د الله رب العزت د طرف نه په واسطه د جبرائیل امین باندې و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یعنی نازل شوی د مقدس ذات د طرف نه او چې بچا نازل شوی دی هغه اعلی او د مخلوقاتو غوره شخصیت په کوم وخت کې چې را نازل شوی دی هغه وخت هم افضل دی په کومه شپه کې چې را نازل شوی دی هغه شپه هم افضله ده په کومه میاشت کې چې را نازل شوی دی هغه میاشت هم افضله ده او په کومه هاریو کې چې را نازل شوی دی هغه هاري غوره او افضل وَإِنَّهُ یقینا خبردار لتنزیل چې نازل کړی دی چې نزول شوی دی د دې قرآن عظیم الشان رب العالمین د رب د عالم د طرفه نزل چې نازل کړی دی به دې لره الروح الامین روح الامین جبرائیل امین علیه السلام علی قلبک فزړه دستا باندې لتكون دپاره دی چې شي ته من المنذرین د ویره ورکوونکو نه ابتدا کې به چې قرآن را نازلېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم به لګیا و ورسره به وي الله رب العزت ورته وي ته مه وایه دا زموږ ذمهواري ده چې دا قرآن به موږ ستا په زړه کې دی دا به موږ ځای ورکړو دا به موږ ځای کوو ته ورسره وایه ما په ځان مشقت مه تېروه نو علی قلبک په زړه دستا باندې لتکون دپاره دی چې دې شي من المنذرین د ویره ورکوونکو نه بلسان عربی مبین بلسان عربی وجب باندې عربی چې عربی دا مبین واضح نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای احب العرب لثلاث تاسو محبت کوئ د عربو سره د درې وجو انا عربی وقرآن عربی ولسان اهل الجنه فی الجنه عربی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای
محبت ساتي د عربو سره ها مینه ورسره ساتي اس پیسه ورسره پسره کې نفرت نه ساتي لکه د باز قومیت پرستو چې اس پیسه ورسره سره نفرت ساتي نه دا تعصب د څنګه چې د عربو ابتدایي دور کې چې د اسلام نه وروړو دا غینه مخکې جاهلانو په قومیت کې متعصب دا د متعصب په کسکار د چې هغه د بل قوم د هیڅ پیسه ها او زدهغه قوم هغه داسې خلک دي چې هغه اسلام خرڅوي د اسلام سپکاوي کوي بیا د هغه کل عام چې د هغه ردو کا سبا ووایه اوس ابوجهل ته ابوجهل به وې غلط ته به غلط وې چې نه ته د غلط او د سم تمیز نه کې د غلط سره مینه کې د سم سره ابوجهل سره مینه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کې نه فرق پکې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کې ابوجهل ولا د ګندګۍ ته گزاري خبره ده خان دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو سره محبت وکړي مراد دی هغه عرب دي چې هغه د اسلام په ضد راځي هغه کمزوریا او بارچا کې کمزور او ته په هغه باندې اعتراض کوي چې عربیان استاد شي دا د خدای په پیسې درکې چې ته بیا د اسلام سره کوم وکړي دا بیا دوه باندې نه ته خو چې نو خبره دا سره کمزورتیا ځان نشي یو په ضد د اسلام راځي د اسلام خلاف منصوبه جوړول د اسلام وباسل د حرمینو د حدودونو په حرمینو کې د حیا جنازه وباسل هغه ځان بلسان عربي مبين فجب عربي واضح باني وإنه يقينا ذكر د قرآن لفي زبر الأولين وقرآن دي کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر موجود نبی حضرت عیسی علیه السلام فرمایي وې زچره وې زو زمانه رستو یو سردار راځي یو شخصیت راځي چې داغه د بوډا د بیزار د چتاولو قابل هم نه یم سو کوئی عیسی علیه السلام وې نو سرپرستان سردار رحمت الله علیه فرمایي چې ما کتاب لیکلی عیسائیت کا پس منظر وی بیا زناستم یو ورځ په کور کې چاول وډاګو وسو وی ما وی چې ورشو کوي چې پکا سره هغه پیټ بدلې دی چولې دی وی ما چې بیٹک کې نو چې نو څه وځه وی چې هغه په موږ زوړه لم کړو وی ما دې چې وایا وی ما وی هغه یو به ترسو په دې چې هغه سودواړه وسایا وی چې موږ نارکلي هغه څه کراچي وای وی د دین راغلی و موږ چې د ګرځي سرکار دای سره وابسته خلک دا لیکل کړی دي او دا ویلي چې عیسی علیه السلام دا فرمایلی چې زمانه پس و سردار راځي او دا غي مثال په توګه پیدا د جوړولو قابل نه او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د ایمان چې هغه آیات ما ته چې دا خبره خو غلطه لیکلې ده دا ټیک نه ده ایمان دې چې ټیک کا ټیک سره ایمان دې چې سردار نو مراد څه ایمان دې شیطان ویما ورته چې ته په تعصب کې په اختلاف کې کوم روان دي تر چې دا تاسو سره خبره خرابه ایما دې چې ټیک ته شیطان شه نو دوه وایا هغه کې الفاظ داسې دي چې عیسی علیه السلام یې خوشخبری درکوم تاسو خپل حواله چې داسې یو سردار را روان دي تر اته دا وایي چې د عیسی علیه السلام چې کوم سردار خوشخبری ورکړي نو عیسی علیه السلام مؤمن یو پیغمبر دا مناسب دي چې شیطان خوشخبری ورکړي عیسی علیه السلام وی مارته چې دا کوم پرې دا عیسی علیه السلام د کوم شیطان خوشخبری ورکړي چې عیسی علیه السلام نامه کې رښتا او د آدم علیه السلام په وخت کې موجود دي کوم شیطان دی بیا یې سره وی مارته چې دا پرې د درې خبرو دا چې وی چې عیسی علیه السلام وی څه دی پیزاد چتاولو قابل نه دی شیطان د پیزاد چتاولو قابل نه دی عیسی علیه السلام نو د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران عظیم شان ټول نخي د مخکې کتابونو کې وسګي اجمالات سره د معنی وغیرہ او نه پکې موجود سره د دې چې دې ارسه ختم کړی دی بیا پکې یو نه نخي پاتې بیا پکې پاتې دي او ابن عباس کې ویلي وَإِنَّهُ يَقِينًا ذِكْرُ ذِي الْقُرْآنِ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ خامخا وقړو کتابونو کې اولم یکن لهم آیا نشته د دیو د بار آیات سنن نشانها ایالبو چې وبجن دي لرا علماء بني اسرائیل چې بجن هغه لرا عالمان د بني
قرآن کې راځي دوی مبارک تیر شوی دي الله رب العزت فرمایي دا بني اسرائیل دا علما د يهودو چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیژني يعرفون ابناهم لکه څنګه چې خپل بچي پیژني داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول الناس ورته وایي والله ويم ان يعلموا علماء بني اسرائيل ارشد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وصلوا ولو نزلنا وجد نازل كريم من دي قران عظيم الشان على بعض العجم فبعض عجم باندي فقرأه بيدستري وديلا عليهم بديوباندي ما كانوا به نلوت به بديبان مؤمنين ایمان روڑن کی نکاکا خبر دا سوا چې دا عرب خلق په تعصب د قومیت کې دومره روان دي تلو لکه زموږ چې د اوس پښتنو باندې قومیت پرست شاعران چې یا د ځان د چې سوي راوي دغه سیزان اگر که یو حدیث راشي یا یو مضبوطه خبر راشي هغه ټوکرای ته ورځي وې دی خو چې دانکی خان ویلي دي دانکی بابا ویلي دي دانکی حدیث ویلي دي چې وای تاسو چې تاسو د سکان ولادي ته د هندو ولادي دا خبره ټیک ده دا نور ولادي نو خبره ده سره ورته وې دي دونه په تاسو کې دی په ویل چې دا پیغمبر په بل جبه کې راغی مګه پیغمبر هم نه مونږ مثال په تور هغه مولا نه مونږ چې کوم مولا زم د قوم نه الله رب العزت ورته فرمایي فاے کچرتا مونږ دا قران پاک په یو عجمي شخص باندې را نازل کړی په یو انسان باندې فقرأه عليهم وغدستر په دې باندې ما كانوا به مؤمن دي بابا باندې به ایمان نه وروړي ایمان ورکړي نو ځکه چې دې په دې کې د قومیت چې راغی تقریر کوي والله وي کذالک هم تکشان سلکناو ګرځولې دې موږ دې خبرې لرا ورنه پاسو موږ دې خبرې لرا کوم خبره چې ایمان نه وروړي په قلوب المجرمین پزړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون چې دې ایمان نه وروړي په دې قران باندې حتا تدې مور يرون عذاب الیم چې ویني عذاب دردناک لرا چې عذاب دردناک ویني نو بیا بچی دې په ایمان وروړي بیا چې ایمان وروړي بیا نه کیږي بیا ایمان نه کوي الله وایي وياتيهم بصراتك کې دې د عذاب بغتتن ناسابا وهم لا يشعرون او دې شعور نه لري دې په کوئی نه چې عذاب به راشي الموت ياتي بغتتن والقبر صندوق العمل ما مرج نه ناسابا راځي او قبر چې د صندوق د عمل له مکاتا سکوا وياتيهم بصرا بشدودا بغتتن ناسابا وهم لا يشعرون او دې شعور نه لري ويقولون مذنب هو يحل هو يحل آیاشتل زمون دپارا منظرون سمهلت زمون دپارا سمهلت شتا یا سمهلت براک دیشی افا بیا اوز دا اللہ مقبول رہا دا اللہ قول افا بیا عذابنا یا پا عذاب زمن دا یستعجلون دی جلدی کون کی دی تالی کون کی دی اس کو بیا خو بدا ہوئی چه خدای پاکا زمون دپارا سمهلت شتا چه زمون دا عذاب دکشان دا شمون دا نیکی عملو کو چرتا دا سمی جمعات خوانا راش الجمعات خوانا چرتا راش اللہ نے مانگی ناراض من نہ گئی من نہ گئی بالکل سو کرو اللہ نے مانگی صح یا من سے کے بعد خبر چھ قرآن ته بیا ورسې یا قرآن پرې دې من ته پرې کې ورسې چې حتی بیا د کلمې نه بیزار شي بیا په ځړې ته ټول دا شي اللہ نے مانگی الله وی افا بعذابنا یا بعذاب زمن کا یستعجلون جلدی کون کی اوس کو تعدی کوي ګور په دې شو بلس کنه کافرانو وی چې کړه ته په موږ باندې شامل عذاب او ټول د اسمان راور او چې ذره باندې عذاب راشي الله موسی الله وی اے افرایت آیات ویني متعناهم کو چرته من پایله ورکو دي عيش ورکو دي مزي ورکو دي دي رمزي ورکو سنین یوسو کالا ثم جاءهم بیا راشبیوتا ما هغه سکانو یوعدون چې دې سره وعده شوی دا دې سره چې کوم د عذاب وعده شوی دا الله رب العزت فرمایي یوسو کالا مهلت ورکو بیا د عذاب راشي عذاب بیا راشي ما غنا ندر کوونکی ندی دبا کوونکی عنهم ذدونا ما دا مزي کانو ما دا عذاب عنهم ذدونا دا عذاب ما هغه مزي کانو یمتعون چې دې تورکی دې شي چې دې راکمه مزي ورکی دې شي
درکوونکی عذاب ته اوس نه درکوي عذاب ورته راغی الله دې بچ کړي ما عنهم نه دي دفع کوونکي د دوی نه د عذاب ما هغه مزي کانو یمتعون چې دې ته ورکېدی شو دغه مزي دغه عیش ورکېدی شو وما هلكنا هم ندي هلاك من قرية يوي قرية يهلاك لنا إلا لها مگر ودد دبارا منذرون ويرور كون کی مگر يهلاك ندا دبا کړي هلاك کړي ندا منذرون مگر غیلم یو ویرون کی ولدي کړو چې د دعوت ورکو سخینه من لا خدای کار ذکر نصیحت وما كنا ظالمون او نو یمنګا نو الله رب العزت فرمایي چې موږ نه یو چې هلاکه کړي مگر غیلم ویرون کی ولدي کړو ذکر د نصیحت لپاره وما كنا ظالمين او نه یو موږ ظلم کوونکي الله رب العزت بچا باندې ظلم نه کوي خدا بندگان په خپل بزان ظلم کوي الله دې ساتي الله وایي دې کافرانو په اعتراض کو سر کې تیر شو بیا راغله څوړ د صورت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی پتا د پلان کې کس چې هغه د خبرې کوي نو د قران ته د اذن استګي کله به ورته وي تا ته تو کاهن نعوذ بالله من ذلک کله به ورته وي تا شیطانان راځي دا غنه ته د قران پاک استګي الله رب العزت وی چې دغه ناراضي داسې نه الله وما تنزلت ونزول نغوي نرا نازليږي نرا لاندېږي په دې قران سره شیاطین سو شیطانان وما ينبغي او نشتدي مناسب ندي سشان دي لهم د شیطانانو لپاره وما يستطيعون او د طاقت هم نه لري طاقت هم نه لري د دې سکارت دي سرشته او شان د دې نشته چې قران له خواله راشي الله وي انهم يقينا عن السمع داوردو د قران لمعذورون منکړي شوی دي انهم يقينا عن السمع داوردو د وینا لمعذورون شړل شوی دي یا شړل کیدي دا څنګه دي چې د یو بل د پاسه ورېږي یا درشي تر اسمانه پر ورسې باندې تک په باندې وې چې د یو بل د پاسه والي چې د یو بل د پاسه ورسې تر اسمانه پورې نو باندې پرشتي روانه یو بل سره د وਹੀ تذکرہ کوي چې نن دا حکم راغی تانکی په ملکی د تانکی بداګار کی تانکی دا باندې شیطان یې ووري چې هغه ووري هغه زرمنتا او هغه ته ورواړي هغه بل پدې سره ماته ورپسې شهاب صاحب اصول ورپسې نو ډایرکټ سکول دی څوک پکې مدار شي الله کې څوک زخمی شي او څوک چاته چې خبره نیمګړې ورسي بیا د جادوګران لراشي هغه ته وایي چې هغه پلانګي خان ما ولا روان دي هغه ته وایي چې ستاسو کور کې چې کوم بالغ ته پایږي تعویذونه دي دې چرایشي بالغتون کې چې تعویذ دې سره دا خو کاغذ کو دي او دا کاغذ ته راوړي دې رواني چرته سو چرته چې د دغه دې چا او دې پتا تعویذونه شي دې دې کوئی څنګه چې کوم مولا سره صحیح خبره کوله اگر هغه ویل باندې پتا تعویذونه شي نو بل نور کو نه پټو د اسبانه کوي او هغه مو چې پیسې نظر شي او کم کس چې وایي پټو د اسنه کوي هغه مو چې دوا راځو چې کارو د مسلې په سبب سبي دین دا راځي له مسلې باکو باکو نه سمي دا ولو باندې چې باکو سر سي د کو باندې ولو باندې سمي لګا قران دا وراني ذکیږي دا وکړ کې په سر سي د کو باندې کې وما ينبغي لهم او مناسب ندي د دیو د بارا سشان دي د دیو وما يستطيعون ولدي طاقت لري انهم يقينا عن السمع داوردو د وینا لمعذورون شړل کې دي شړل شي فلا تدعوا اصل خبر تعالی فلا تدعوا تمنا بلا ما الله سر الى سنا الى انا رب الخديلرا دا الله سر رب الخدي چې دا شریک مگر دوا بل خدای چې هغه مګنا وای واحد لا شریک ذات چې هغه الله دی فتكون بالعبغرزي من المعذبين ذات نشونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خبره ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرک نه کوي هغه معصوم دي د ګنا نه دا اوري ما اورا چې وایي ته داسې وانذر او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فرمایي او یا روا عشيرتك هغه سره قبيله خپل لرا الاقربين نزدې قبيله نو بنظم کا د نبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا
حکم را نازل شي تر دې پورې دعوت په پټه نو بیا چې دا خلک راوړل په قبیلې والا او هغه سپین څادر یې داسې وو دا هلته علامه ده دې وه چې به په مکه معظمه حمله کېږي او دې کې هسې مشهوره دا وه یو کس و چې هغه د دې سره دښمني وه هغه په مکه معظمه حمله کوي په قریشو باندې چې خلک راغون شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که زه درته ووایم چې د دې غر نه څه شاته خلک دي په تاسو حمله کوي وبې منې نو مختلف الفاظ احادیثو کې راغلي دی ورته وي یا په تا باندې وایي ته چې دې چاته دروغ نه وې تا باندې زموږ د دروغو وهم او ګمان اندېښته یو دا وایي بلکې دا راځي ورته وایي چې تا خو چېرته دروغ نه دي ویلي او همیشه ته موږ صادق او امین مونږ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قولوا لا اله الا الله تفلحون شاه ووایي لا اله الا الله نو تاسو به کامیاب شئ ړومبنې ګوره چې دا سمه خبره کې که نه دا شیطان به درته کله د پلار په شکل راځي کله به د مور په شکل راځي کله به چې دی د څه به د ملګري په شکل راځي کله دا به د مختلف شکلونو به شکلونه به درته بدلوي دا چې خپل خپل شیطان هغه ته به پته کړي پلار غریب ته چې زه د دین مخ وم دوی ته به پته کړي چې زه د پلار ته مخ وم ښځې ته به پته کړي چې زه خاوند ته مخ وم خو شیطان به ورته په زړه کې داسې دومره ښایسته کړي چې دې به ورته مخه ووایي او بعد خو بیا قصدان نه روانې که که دغه تره چې ورپسې راپاڅېده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تبا لک لهذا هغه ته وایي وایي فلهذا جماعتنا ويبتال لاسونه تباشي هلاك دي شي نعوذ بالله من ذلك تبال شي لهذا جماعتنا د دې لپاره تاسو را جمع کړو آیا تاسو د دې لپاره جمع کړو نعوذ بالله من ذلك والله رب العزت چې آیات د سورۃ را نازل تبت یدا ابي لهب وتب ما عن ماله وما كسب خبره ده چې الله رب العزت فرمایي ويره ونزدې قبيله را واخفض اوكلك جناحك الحمد لنا لمن دعا جل بارا اتبعك تابعك الاسلام من المؤمنين المؤمنان فإن عصوك نكنا فرماني وبلستاد مؤمنان فقل تورته هو استا دعوت کار دی کاینا فرماني وکړه تورته هو اني یقینا ذو بريء بزار مما ذهب سنتا معلوم چې تاسو کوم عمل کوي اس کا دا ٹولز کا کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو یو خدای دستان اپارے ٹول خدائی مخالف کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ورتوی ہے وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل کا وہاں ذات باندې چې هغه غالب دی او رحم کوونکی دی الذی ذات یراکا چې ویني تعالی راهین په هغه وخت کې تقوم چې تودریږي د پاره د مانځو الکا نوې ولې عام بنده نه ویني چې یو کس مونږ نه کوي صحاب بدل پروتي صحاب بدل پروتي شیطان ولا په وخت کې متیازي کړي او د ساري مونږ نه کوي شیطان ورته درې وړي ورچوي حدیث کې راځي دا غوړي کولو نشي هغه زو کوم او ته په کوم سات داونه کوم د حدیث په صادق راځي دا پکې نشته چې دا مولا او دا غیر مولا نه نه چې څوک یو نه کی چې څوک را پاسي توبه واسي د معاویه سره واقعیا ځان ته مهنده کوي خبره داسې ده الذي يراك حين تقوم والسوق دمرك سوق چې دې مونږ نه کوي سوق زنا کې نعوذ بالله غنوي نه معنا مطلب یې دا دی الذي يراك دا الله نظر کوي هغه کاسته حين تقوم پکم وخت چې دی ودرېږي د مانځه لپاره یوه پکم وخت چې دی ودرېږي د سمې کار لپاره پکم وخت چې دی ودرېږي د تهجد لپاره بطور خاصه بعض علماء دا معنا کړی حين تقوم هغه وخت چې دی ودرېږي د لپاره تهجد وتقلبك او ګورېدا دا په هغه وخت چې ته اورې په ساجدین په سجده کوونکو کې وتقلبك او ګورېدا دا په هغه وخت چې ته بالا کېږي په ساجدین په سجدو کې دواړه سجدا دي یا وتقلبك په هغه وخت چې ته اورې په ساجدین په مونږ کوونکو کې نو په جمع خلک مونږ کې ته په سجده کې الله رب العزت هغه ټیم متاوي او ځان له مونږ کې په سجده کې الله دې انه یقینا الله هو السميع الله تعالی اوریدونکی العلیم علم والا دی الله وی هل انبئکم خبرداری درکم تاسو علی من باغ چا باندې تنزل الشیاطین جرالان کیږي راځي په شیطانان نزول کوي په شیطانانو څخه درته چې په تکلف په شیطانانو ډایرکټ په تکلف باندې په جادو باندې متاثر کی په بل څه په
بل څه تنزلوا دا نازلېږي علی کل افاک په هر دروغجن اثیم غټ ګناهګار باندې دروغ مه وایې دروغ غټه ګناه ده یو من درنه فرشته لري او تخفیف د خولې نه د اسخاب بدبویي ځي او هر څه بیا جوړېږي خو د اعتماد رشته بیا نه جوړېږي په دروغو باندې معمولي دروغ مه وایه چاته د دروغو ځان مه مخته کړه او د منافق نښه ده دروغ او یو دروغ ده بسر دروغ ده بلا کسی به بیا جوړه چې نه دي دا چې ګناه په دروغ معلم دې وساتي جواب معنا بله الذي أودعها تنزل نازلېږي على كل افاک په هر ګناهګار على كل افاک په هر یو دروغجن باندې اثیم او غټ ګناهګار باندې یا على كل افاک اثیم په هر دروغجن غټ کاهن باندې کاهن جادوګر باندې دی ول راځي دا دروغ خبرې ورته وکړي یلقون السمع چې دا شیطانان ورته خبرو ته یا القاو کی دا خبرو القاو کی دا مسموعي دا خبرو یا القاو کی اچوي په وګورو د دې کاهنانو کې سره خبرو لرا واکثرهم او اکثر د دې کاذبون دروغجن دي والشعراء وشاعران چې يتبعهم تابعداري کوي د دې الغاون دا سرکشانه فرمانه د دې تابعداري څوک دي د شاعرانو دا چې باندې پاکه کړه نه دا چې کله یو څه کله یو د سرولي کله بل سرولي کله یو غړي وړي کله بل غړي وړي ها ته به چې خدای پاکه دا شاعري شو دا شاعري اوس دې تر باندې شو ها دا دې درسره نو دا ګډ وړ شاعران چې الله او شعراء يتبعهم الغاوون دا دې شاعرانو تابعداري چې کوي دا کوم خلک کوي دا ګمراه سرکشه کوي ټول ورته لګي واه شابه شابه ارشاد ارشاد لاندې لاندې لاس ورته کوي الله رب العزت فرمایي دا حالات دي دا ګمراه دي ها ولې ولوسو وجه مستفاق ذکر کړی دی الله وی الم تر آیات نبوی انهم چې یقینا دا شاعران په کل واد بهر واده کې بهر کند کې یهیمون حیران وی سرګردان وی ها دی بهر کند کې سرګردان وی ها شعر بجور کې دزان بسر او خپل به نه پوری یا به وسیل په سجور کې نو رسو بهر راځي یعنی دې څه مطلب دی الګا دې په مطلبونو څه کې اوسه موږ وړلې وانهم یقینا یقولون وای ما وسو ها هغه سوای لا يفعلون چې دسنه کوي دي هغه کوي نه خبره کوي شاعران عمل به نه کوي ها نو لوی علامه وې دا وخت کلام دې چې وې ته ویلا سو بیان لري ته وې چې دا وې اوس چې مجدد دا وخت هغه وکیل نه پریږي الله رب العزت وې یو څه او عمل باغی باندې نه نور بلا داسې خبرې راځي شاعران چې اکثریت تکه شامل او حیران سرګردان وي ټول عمر او اکثریت چې دا غریبان پاشکې مشکې دي پیل شي چې د شرابو کې دماغ خراب شي وګړ ورسر شي هغه د نن زمانه شاعر دي 50 کې خراب شي د نن زمانه شاعر دي نو بیا د خدای په خیر کې نو بیا په اسلام هم نه راځي او په جنت هم نه راځي په هیڅ نه راځي د ایمان تجدید وکي لاړ شي ایمان تازه کی بیا دای نه پس بیا غړي وړي وي شو ایمان تازه کی دومره په سخت دوباره کلمه وي نکاح تازه کی او بیا د خپل حق او ځکه چې غریبو عادت ترشان الا اوس دا هغه شاعرانو چې په ګړ وړو صاحب الله وی صدا سمشتا الا الذين مگر هغه سامانو چې ایمان راوړي دي او عاملوا الصالحات دا چې سره ډېر تعلق دي نو ما یو کس راځي بلانکی سے چې دا ډېر زیات بزرګ شاعر هغه کوم ورته لکه بزرګ ورته معنا نس ورکو موږ ورته ته لري په صفه فاسق او فاجر کې رسول او الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د فاسق صفات کوي د خدای پاک عرش درځي خدای پاک عرش درځي دا ځان نو ورته برګه ته ټیمو ورکوا چې دا بلانکی د عرش مولا نه راغوشي الا الذين مگر هغه سامانو چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وذكر الله او ذکر کوي کثیرا ډیر زیات بشیر او شاعر کې یا په بار میدان کې وانتصروا انتقام اخلي په شاعر سره بس دا حجوه بیان د کافرانو انتقام اخلي وانتصروا انتقام اخلي من
بعد ما رسول هغه ظلمو چې ظلم کړی شوي دي ورسره. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي د دې نه مراد څوک دي؟ د دې نه مراد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر حضرت حسان بن ثابت و امثاله مولوي مثال کې دا چې څومره ملګري دي چې څوک نعتونه وایي هغه نعتونه چې سم وي هغه نعتونه نه چې هغه ګانې باندې دي جوړې کړي او صحیح شاعري کوي او یا د دې ملګري چې کوم دي د عبدالله بن عباس یعنې چې څوک سمه شاعري کوي او نعتونه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کوي د کافرانو د جواب ورکوي په شعر کې چې هغې ته نسلون کې د هغې جواب وکړي دا چې دی دغه د قرآن وسيعلم الذين ظلموا چې پوهه به شي هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی أي منقلب زرد چې پوهه به شي هغه کسان أي منقلب چې کوم اړخ ته ینقلبون دي اړول کېږي چې کوم اړخ ته دي وړي زرد چې دا کافران به پوه شي چې دوی د غلطو شاعرانو تابعداري کوي د کاهنانو تابعداري کوي که دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د فرمانبردارو صحیح شاعرانو تابعداري کوي. الله یې